بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. دا شپږم نمبر واقعه ده د حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام او د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام واقعه د دې سورۃ چې کوم موضوع چې العبادت لله وحده عبادت حقدار الله دی دا واقعه د هغه سره متعلق ده. د دې ملګری سوال لاولېږو چې د څومره پیغمبران راغلي دي نو دا اکثر جزیره عرب باندې راغلي دي یا دا خاص ځایونه عراق دی او مدین دی او فلسطین دی او شام دی په دې کې پیغمبران راغلي دي او نور زګون ته پیغمبران نه راغلي دی وجه صدا او دا غي وجه دا چې پیغمبر هغه ځای ته راغلی دی چې کم ځای کې خلکو آباد دي او په کم ځای کې خلکو په شرک اخته دي او د دنیا آبادی خو اوس هندستان او دا علاقې خو اوس آباد شولې کوم علاقو ته چې پیغمبران نه راغلي د دې مطلب دا نه چې دلته خلک آباد او پیغمبران نه راغلي په کوم علاقو کې چې آبادی نه وانه الته پیغمبر سره راتلو پیغمبران 1,24,000 چراغلي دي نو دا خو اکثر بنی اسرائیل دي او بنی اسرائیل په فلسطین او په شام او مصر په دې علاقو باندې آبادو او کبیا تل عراق ته یا یمن ته نو دغه زګون ته پیغمبران راغلي دي په نور علاقو کې چون کې دا آبادی نه په دې وجبانه پیغمبران تل نه راغلي. ویلا مدین تمنګ لګلې او خاوم د دې ورور شعیب علیہ السلام قال اویل شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوم اعبدوا الله ذل عبادت وکي ما لكم من اله نشتستا سر پارا من اله الا غیره سوا د الله نه استاس نه بغیر بل اله د استاس پر د الله نه بغیر بل اله نشته نو دا موضوع د سورۃ شورى د شعیب علیہ السلام په قوم کې شرک مو د شرک سره په کې نور بیماری داوي ډاکې به کولې او بل دا چې مالدار خلکو بزنسمنانو تاجرانو نابطول کې به کمې کو نو الله رب العالمین ورته دا خبر ورکړ چې نابطول کې کمې مکوي. زمنګ د پیغمبر سره د الله وعده را چې زبستا قوم بالکل نه هلاکوم ورنا ک الله رب العالمین د پخوانو امتونو بشانې په ګناهونو باندې خلک رانی وي او د څومره غلطو په بنیاد باندې چې عام امتونو الله هلاک کړی دا ټول په من کې موجود دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجبانه الله رب العالمین زمون په دې ملت باندې په دې قومه عذابونه نه را لېږي. ولا تنقصوا المكيال کمه مکوي د پیمانې نه ول میزان او د تلینا کمه مکوي چې ځان له علی نو درانه له جبل لو کې سپک د مکوي. ان یاراکم زګورم تاسو د بخیرین په مالداري کې خمالداري و ان اخاف علیکم زیرګم پتا سبحانه عذاب یومین د عذاب دورزنا محیط چې د عذاب راګه یا تک اون کې د پتا سبحانه عذاب یومین د عذاب دورزنا محیط چې د عذاب راګه رون کې تاسو لرا عذاب یومین محیط د عذاب نه مراد څه ده د عذاب نه مراد ده چې قیامت کې به زدره سزا درکوم او یا د عذاب نه مراد ده چې عذاب یومین محیط زو پتا سو باندې په دنیا کې عذاب راولم پتا سو به د ریټون میټون ګران کم ګرانی به د باندې راولم غلا السعر ورته ویل کېږي غلا السعر ریټون به د باندې ګران کم. ويا قوم زما قوم اوفل مکیالا پورا ور کوي پیمانه او میزان او تلا بالقسط په انصاف سره اوفو پورا کوي تاسو مکیاله پیمانه او میزان او تلا بالقسط په انصاف سره ولا تبخسوا الناس مکموي د خلقنا اشیاءهم د غیسیزنا مکموي نو بنابطول کې یا په ډاکو کې غصب او ډاکا ولا تعثوا مگر زي فی الارض پزما کې مفسدين فسادیان بقیت الله خیر لكم اطاعت او بندگی د الله غره د تاسو لپاره د الله بندگی وکي ان کنتم مؤمنین کتاس مؤمنان یې بقیت الله یو معنا اطاعت ده او دویم نمبر د بقیت الله نه مراد څه شه ده د بقیت الله نه مراد تاسو تقدیر دی حصہ تاسو حصہ چې الله کوم مقرر کړی دا پورا د تاسو لپاره کنه بقیت الله ما ابقى الله لكم من الحلال بعد ایفاء الکیل والمیزان د ایمان ده ان کنتم مؤمنین کتاسو مؤمنان یې
وما نو نعمت علیکم بتا سبحانه بحفیظ حفاظت کون کے قالو دی اویل شعیب علیہ السلام دعوت ورکو دی دعوت خوخ نکو او د شعیب علیہ السلام قبل دراوتل بلکې خندای پس وکړه لا دته چې مونږ ته وی چې دا کار مکوي دا کوي دته چې منځونه کې داستا مونږ ته و چې د سیدي سي ورته وایا یا شعیب قالو دی ویل یا شعیب علیہ السلام الصلاه کا استاد مستامر کتا تامر کی ان تر کې چمنګ پر یک دما سيعبدو چې عبادت کوي اباو نظم پلاران او یا ذکر د جز مراد کل الصلاه کا ادینو کا یامرک استاد دین ته تامر کوي او ان نفعل یا من او یا ان نفعل چې کو منګه فی اموالنا خپل مالونو کې ما نشاء چې منګه غواړو یعنی خپل مال کې منګ بستا په خو باندې تصرف شروع کو دا وای ته دا هونه کیږي انک یقینا دای خندا کوله وای دا استهزاء او استخفافا انک یقینا تو لا انت الحلیم تو خو ډیر زیات صبرناکه او رشید ډیر زیات خياري مطلب خپل ګمان کې ډیر خياري انک یقینا تو لا انت الحلیم تو خو ډیر صابر ای رشید او ډیر خياري په خپل ګمان کې قال اویل شعیب علیہ السلام یا قوم ازما قوم ارایتم ما خبر کې ان كنت على بینه من ربی کزیم فواضح دلیل د خپل ربانی ورزقنی را کړی الله ما ته منه د خپل طرف نارزقن حسن خپل خوراک نو په دې ولې خبر کېږي تاسو د دې معنا ابن عباس کړی دا چې شعیب علیہ السلام په پیغمبرانو کې مالدار پیغمبرو کان کثیر المال ډېر غټ مال وسرو په دې د خلکو بدی شنو په دې ولې خبر کېږي چې زما سره مال دی دا اعتراضونه د پخوانو پرې ابل زمون خبره کړې وا دې عام خلکو چې کوم علما دي نو د غریبانان خوخي مالدار نه خوخ او چې کوم مولا لګ مالداریږي نو د خلکو سره بیا نه لګي مال خم دی او بدم دی چې د الله ر دین په لار کې لګي نو د خدای نبی له سلام نعم المال صالح لرجل صالح ابل پرس کدر دین په لار کې رکاوټ جوړیږي نو بیا نه دی خو وما اريد زن غړما ان خالفکم جستا سم مخالفت وکما سمانا دا وما اريد زن غړما ان اخالفکم چلال شم په خلاف تاسو باندې الا ما اغست لال شما انهاکم چې تاسو منکو مان هو دا غینا دې سمانا دا مطلب دا دی چې د سن کوما چې سن تاسو منکو مزه په خپل باندې وکم نه دانا دا اوس پورې مې د سن دی ویل چې کم کار زو کوم او زه امتاز یې مکوې دا سن هم دته چې کم کار زو کوم تاسو ته مم چې وې کوي چې کم کار نو کوم تاسو ته مم چې مې کوي نو ولې خپکیږي او بل دادی چې ما الله رزق را کړی دی زه مالدار یم او زه پیسې ګټم نو تاسو ما من کړی نه چې تاسو مال ما ګټئ په دیو زبانه تزهید په دنیا دې ته نه ویل کېږي چې سړی به مال نه ګټي تزهید په دنیا دې ته چې مال ګټا بده کې ته میانه روي کوا د الله حق په کې ته غنا او هغه په کې غریب لا ورکوا وما اريد زنوالما ان اخالفكم جلال شما په خلاف ستا سبحانه الاما هغه کار کولو تا انهاکم چې منکو متا سوانو داغینا ان اخالفکم چلال شما په خلاف ستا سبحانه مخالفت وکم استاسو الاما اغست تلال شما آکار کولو تلال شما انهاکم چې زمنکم تاسو ان هدا غینا د سنکوما ان اريد الا الاصلاح مستطاعت ان اريد زما اراده نه الا الاصلاح مگر د اصلاح مستطاعت سمر زما طاقت وی د وس مطابق د اصلاح کار کوما وما توفیقی الا بالله او نه توفیق زما مگر په الله باندې ده علیه توکل تو بده الله زما توکل ویلی اونې بده الله تبزور ګر زما ویا قوم ای زما قوم لا یجرمنکم روچت دین کی تاسو لر شقاق زما مخالفت بدی باندې ایوسیبکم چې تاسو تورسیږي مسلمه په شان د غیاذاب باندې اسواب قوم نوح چې رسیدل قوم د نوح علیہ السلام ته او قوم هود قوم د هود علیہ السلام ته او قوم صالح یا قوم د صالح علیہ السلام ته وما قوم لوط ندی قوم د لوط علیہ السلام کوم تاسو نه بعید لري په زمان کې یا په مکان کې زمکه نږدې ده وخم لک شوی دی باغی بسې دراغله واستغفروا ربكم بخنا وغرد خپل ربنا ثم توبوا بیا توبه واسي الیه دی الله تا ان ربي وشک رب زما رحیم رحم کون کې دی ودود محبت کون کې دی مين کون کې دی قالوا دی یا شعیب اے شعیب علیہ السلام ما نفقه من نه پویګو کثیرا ډیرو باندې مما باغ باندې تقول چې موږ ته پډیرو خبر جن پویګو و ان لنراک
بشک منګنو تعالی رافینا پمن کې ضعیفن کمزور د کمزور نه مراد یا ضعیف البدن دی او یا ته مراد ضعیف البصر دی عمر دې زیات یا سترګو کار په خېد نور کمزور نه غټ قبيله او مال دولت سره د مال په لحاظ کمزور نه د قبيله په لحاظ کمزور نه ځکه د لوط علیہ السلام نه پس الله کمزور پیغمبر نه درالې غلې ولولا رحتک کنه استاد قبيله لرجمنا کوم ته کنزلې وې او یا لرجمنا کوم پکانو باندې وشته د قبيله وجن را باندې ګراني او سر د نشویلې یریږي چې بیا به بدل والی وما انت ونیتو علینا پمنګ باندې بی عزیز سعزت مند موږ ته سګران نه عزت من راته نه خو د قبيله نه دیریږي قال او ول لوط علیہ السلام یا او شعیب علیہ السلام یا قوم زما قوما ارهتی اعز علیکم ما زمادا قبیله ګران دا پتا سبانه یا ارهتی زما قبیله اعز زور ور علیکم پتا سبانه من الله د الله نه الله زور ور دی واتخذتموه تاسو نیولې دی الله لرا حکم شات تاسو نه زهريا غرزولې شوی الله غرزولې ان ربي بشکرب زما بما تعملون محيط استاسو بعمل باندې راګرا چون کې ده ويا قوم زما قوما اعملوا عمل کوي على مكانتكم بخپل زيباني بخپل زيمانه بخپل طریقه چې شرک دی ابي ديني دا خلاف سنت عمل دی اني عامل زعملكم بخپل طریقه باندې سو پتعلمون نظر دې پوي بشي من پغه چا بني اتي چرازي په پسې عذاب عذاب يخزيه وبشرمید لرا ومن اسوق هو بجنه هو كاذب چې دا دروغجن دی ورتقيب انتظار کوي اني زو ما کوم استاسر رقيب انتظار کوونکی ما ولما جاء امرنا کله چراغ امر د عذاب زمنګا چاغا سوي هوا او چغه د جبريل وا صاحبهم جبريل صيحه وخرجت ارواحهم من اجسادهم من نجينا بچکو شعیب علیہ السلام والذین آگسان بچکل آمنو چیمان راوڑو ماہو دا غسرا برحمت مننا پقل رحمت بانی واخذت الذین آونی ولا آگسان ظلمو چی ظلم کڑو واسویحاتا چغی دی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم چغی ونیول فاسبہو دی وگرزیدل فی دیارهم پقل کورنو کی جاسمین نسکورو پڑمخی پزنگنانو بانی کالم یغنو فیها لگدی اڑو وخت نه تیر کړي پدې کې لیکي الا خبردار بعد لمدین هلاکت مدین والا د پاره کما بعدت سمود څنګه هلاک شیو سمودیان او د رحمت دلان لري ودیو سمودیان بشان هلاکت پدیم راغی چې باغی او چې پدیم دا ولقد رسلنا موسی بیااتنا وسلطان مبین دا نمبر واقعا دا د قوم د موسی علی السلام د فرعونانو او پدې کې دعوت د صورت چې کوم دی دعوا ادویم نمبر دی چې هغه د شرک نفي دا رد دی چې فرعون ته ویل د بوتانو عبادت پرې دوا دی والله عبادت وک ولقد ارسلنا موسی یقینا من لګلې موسی علی السلام بیا آیاتنا د خپل معجزو سره یا تورات سره ایتونو تورات مراد دی وسلطان مبین او د اخکار دلیل سره اخکار دلیل سو اغا عصواد د موسی علیہ الصلوۃ والسلام الى فرعون تم لګلې او ملئ دا مشران تم لګلې فتبعوا او روان شو الامر فرعون امر د فرعون پسې وما امر فرعون نو حکم امر د فرعون برشید برابر برشید معنا اغه ټیک نو بسدید او ټیک نو ورانو د شرک دعوت ورکو یقدم قومه مخکب روانی د خپل قومنا یوم القیامت القیامت ورځ باندې فاوردهم ورگزار بکی دغه قومیان لرا النار ورتا ادخلهم النار وبئس الورد المورود وبئس الورد ناکارا ورد مخکراغه فاوردهم داخل بگی نو داخلي دوزه ته مدخل وای نو بئس الورد معنا ناکارا مدخل له بئس الورد ناکار مدخل دے ناکار زید داخل دو دے ورد د مدخل په معنا باندې بئس الورد ناکار مدخل دے یا بئس الورد ناکار زید داخل دو دے ورد ناکار ګذر دے المورود چتل ورته کې دی شي وبئس الورد ناکار زید د ور داخل دو المورود چتل ورته کې کم زید چې دل کیږي ناکاره ده هغه د جهنميانو زید جهنم د فرعونانو د پاره تیار دی
واتبعوا في هذه لعنة ورپسې شو بدی پسې پدې دنیا کې لعنت لعنت و یوم القیامت د قیامت پر زم پدې وس لعنت ورپسې ده به صرف دو ناکار تحفه دا و ناکار انعام ده المربو چې کوم تحفه دي تور کولای کیږي دا لعنت ورته ور کولای کیږي په تحفه کې نو زی جهنم شو ناکار ورته او تحفه لعنت شو ناکار رفدو المرفوع چې کوم تور کولای کیږي تحفه ذلك من انباء القرى دا خبرنا د کلو دی نقصه منګ بیان علیک بتابنی منها قائم بازب کې ولاړ دی را غورځیدل نه دی لکه مصر غټ غټ محلات پکې دي عادیانو سمودیانو محلات پکې روغ پراته دي وحسوید او بازی پکې لو شوی دی لکه مؤتفقات د لوط علیہ السلام کلی هغه حسوید دی لو شوی دی دل شوی دی وما ظلمناهم من ظلم نه کړي فدیوانی ولکن ظلموا انفسهم لیکن دي ظلم کړي په خپل ځانونو باندې فما اغنت لرین کړانهم د دینه الیاتهم د دی الها التي هغه يدعون چې دی وتر مدد شویل من دون الله سوا الله من شيء هیڅ قسم مصیبت لما جاء کل چراغ امر کا استاد رب فیصله استاد رب حکم وما زادوهم د دعاګانو زیات نه کو دوی لره غیر تدبیب او سوا د هلاکت نو سوا د تاوان نه تدبیب هلاکت تم وي تدبیب خسران تم وي د دعاګانو او د عبادتونو تاوان زیات کو وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى د نوح علیہ السلام قوم عاد قوم ثمود لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام د کلو پشانه وكذلك او د غشانه اخذ ربك نیولی استاد رب اذا اخذ القرى کلی چې نسی کلی وهي ظالمه بد سیال کې دا ظالمانی دا خلق ظالمه اهلها یا ظالم کلی ان اخذها یقینا نیول دل ان اخذو یقینا نیول دل الله تعالی علیم دردناک وی شدید او سخت الله ګور سخت نیول کوي ان فی ذلک لآیه یقینا فدی ما ذکر کې عبرت ده لمن دا چا د پر خاف عذاب الاخره چیریږي د اخرت د عذابنا ذلك دا یوم ورځ دا مجموع له الناس چې خلق وتر جمع کولېږي یشهده اهل السماوات والارض وذلك دا یوم ورځ دا مشهود چې په دې کې به گواہی کیږي په خلق باندې گواہی په خلق باندې کیږي وما نؤخره الا لاجل معدود من دا ورځ ورسته کړی دا وما نؤخره من ورسته کو دی لرا دی عذاب لرا یا دی ورځ د اخرت لرا وما نؤخره من ورسته کو د اخرت ورځ لرا الا مگر لاجل وقت معدود چې معلوم دی یوم پاورز باندې یاتی چرابشی ورځ د اخرت لا تکلم نفس خبرې بنی شي کولای انسان الا مگر باذن الله تعالی په اذن بکئی د الله د اجازه نه بغیر وسو خبرې نشي کولای سخت ورځ وي فمنهم نباز بکبا شقی بدبخت وي وسعید باز بنکبختی دوړلې وي فاما الذين ارجا کسان دي شقونا پرمان دي بدبخت دي ففي النار دي بفور کی وی لهم د دې د پارا فيها پدې ور کی با زفير اسويلي بوي شهيق انار بي بکې زفير اسويلي او شهيق انار ته ویل کی زفير کله سړی داسا اخلي کنه خاص کر خرچ کله انيږي دا ولنه आवाज د خر د اولنې आवाज دې ته زفیر وای او بیا چې کله د आवाज ختم کې د پرشار شروع کې دې ته ویل کېږي شهيق دې شهيق وای د خرو په شان اناره وکي دریم نمبر د دې معنی دا د زفیر هغه سا هغه आवाज ته و چې د سا د اغستو په ټیم کې کیږي ورا کله سړی خڼيږي تاسو به کتلې کنه خڼېدون کې سړی اجه کله سا علي یو شان आवाज کوي ډکونه आवाज کوي او چې کله واپس صوباسي بیا پرش کې پرشيږي بیا د اول आवाज زفیر وي او د دویم आवाज ته شهيق وي دا आवाज چام نه خوخ چا هوا د سوګي خڼيږي کله ول بیا پیزار پاستر کوي او کله ول سکي کله ول سکي او دا پیزار پاستر کول غلطه خبره ده بدپالي ده او بد شګون ده البته پاسول پرکاري چې پایسه سړی نو خالدین فی همیشه وسیږي پدې کې پس کې پدې لعنت کې پدې عذاب کې ما دامت السماواتو سو پورې چې ولاړ وي اسمانونه او الارض زمکا سو پورې چې اسمانونه زمکا ولاړ وي دا ما دامت السماوات والارض کشاف لیکلي دی عبارة عن تعبید ونفي الانقطاع عبارة عن تعبید ونفي الانقطاع
دا عبارت د همیشوالینا او د نه ختمېدونکي ژوند نه د معنا ده. او العرب يعبرون عن الدوام والابد بقولهم ما دامت السماوات والارض تفسیری کبیر هم دقه وي چې عرب کله د دوام او د ابد خبره کوي نو التکه ما دامت السماوات والارض وي الا ما شاء ربک مگر هغه چې الله وغواړي ستاره به وغواړي اب تراوزی اسوک دي عصات المؤمنین جهنم تلال شي بیا به التکه به اور باندې د ګنا نه پاک شي نو بیا به الله راولېږي الا ما شاء ربک ان ربک بشک استار فعال کون کې د لما یرید اغسل چې الله یو غاړي. واما الذين سعدوا هر چا کسان دي سعدوا چاوي نیک بخت دي نیک بخت کړل شي دي ففي الجنه دا په جنت کې به وي خالدین فيها همیشه به سیږي په دې جنت کې ما دامت السماوات والارض صبر جسمانون ولا علم ولا علي الا ما شاء ربك ما راغ چې ستاره به وغاړي تدام عصات المؤمنین عطوا اندا ورکلا غیر مجذوز په دسه عطوا اندا ورکلا غیر مجذوز به انتها د غیر مقطوع کټکی کی بنا فلا تکو فی مریه تمکگا پشک د نزول د عذابنا مما يعبد هؤلاء دغسنا چې عبادت کوي هؤلاء دا خلق دا د چې د سې عبادت کوي د شرک عبادت کوي بوتانو عبادت کوي توحید عقیده پرې خو د بدی باندې عذاب راځي شک مکوا وما ما يعبدون د عبادت نه کوي الا مگر کما يعبد اباهم من قبل څنګه چې د پلارانو مخکنه عبادت کو پلار او زامن یو شان دي وان بشکمنګا لموفوهم نصيبهم خامخ پورا پورا ور کو منګ دوی ته حصے د دوی چغا د دې رزق ده حصہ اب لهم ورکو د دې عمر ده او یا عذاب ده چې کوم عذاب د دې لګلې شوی دی پورا پورا به ورکو وان لموفوهم بشکمن پورا پورا ورکو دوی لرا نصیبهم د دې حصہ غیر منقوص دا به کمیږي ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه دا د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام واقعا وم نمبر واقع روانه ده په دې کې د موسی علیہ السلام دعوت و ذکر کوي چې موسی علیہ السلام دعوت سو دعوت د توحید او باغ کې اختلاف وش اختلاف داو چې فرعون خلق پزان بس روان کړل او د الہ او باطل او عبادت ته راو بلل ولقد آتینا موسی الكتاب یقینا موږ ورکړی موسی علیہ السلام د کتاب فاختلفان اختلاف وکړل شو فيه په دې کتاب کې ولولا کلمه کنه په سره د عذاب سبقت چې مخ کې تیر شوی دا مې ربک استا طرف د جانبا لقودی نو خامخ په سلب شوی وا بینهم د دې په دې مینس کې په سلب شوی و انه یقینا دوی لفی شک دی خامخ په شک براتری منه د عذاب نو مریبین په خو په پوښ شک کې و ان کلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم دل باز لګراندي وان كلا لما ليوفينهم د دې سمانا ده یو خدا لما لپس دې لمن دا منون دی وان كلا لمن اصل کې دا منون دی په معنا د جمعا باندې دا په معنا د جمعا باندې او دا تاکید معنوي دی په اصل کې جمع لك اجمعوا ابتعوا ابسعوا دا رازی تاکید معنوی تاکید کئی بیا بدا معنی شی وَإِنَّ كُلًّا بشک هر یو لمن مانا جمیعا ټول پټولا لیوفینهم خامخ پورا پورا بور کی دوی طرفو کستارب اعمالهم د دې اعمال نو دلته کې لمن د جمعا او د جمیعا په معنا باندې شو د جمیعا په معنا نو معنا دقه شو وَإِنَّ كُلًّا جَمِيعًا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ یو دا شو دویم نمبر دا دی چې دلته کې دا لمن منون نه دی هم د قشن غیر منون دی خو دې ځای کې یو جمله او یو فعل حذف دی هغه بدات شي وَإِنَّ كُلًّا بشک هر یو لما لَيَبْعَثَنَّ کله چې الله را پاسې د قیامت پر ورځ باندې وان کلن بشک هر یو لما لا يبعثنه چې کله الله را پاسې ليوفينهم نخامها پورا پورا ورګي دوی تربو کستارب اعمالهم دا وی اعمال بیا دا معنا شو او دریم نمبر دلته معنا دا
چې دلته لفظ د لما په معنا د الا باندې دی د الا په معنا شي بیا به دې شي و ان کلن او ان بیا د ان په معنا دی و ان کلن نه دی هر یو لما الا مگر لیوفینهم خاما خبا پورا پورا ورکی دوی تربو کستارب اعمالهم د دې اعمالو بدله نو دی بیا بل معنا شولا وان کلن الا لیوفینهم ربک اعمالهم او دا بیا ان مخفف من المستقل شي ان کلن یعنی ان کلن لما لیوفینهم الا لیوفینهم خبر کې لام راغی دا غدری توجیهات پدې کې مفسرین کړی دي انه یقینا الله تعالی بما يعملون ذی عمل بنی خبیر خبر ده فاستقم كما امرت ومن تاب معك دا آیت هغه آیت ده امام رازی رحمه الله لیکلی دی چې اشد آیت فی القرآن اشد آیت فی القرآن ابن عباس وی رازی قول ذکر کړی دی چې رسول الله ویلو چې په ما باندې په قرآن کې دې نه څه آیت بل نه راغلی چې فاستقم کما امرت د ځان جوړ کا څنګه چې دا الله امر کړی دی دا سه موږ څنګه ځان جوړولې شو ذکر رسول الله ویل شیبتنی هود ز سورۃ هود بډا کړم دې آیتونه بډا کو فاستقمنا مراد استقامت ده استقامت څه ته وای استقامت دې ته وای چې سړی کلمه وای او بیا بل طرف ته ناوړي قل لا اله الا الله ثم استقم او د گیدل په شان ټکونه سړی نه وای اشد او استقامت په دین کې خیر من الف کرامت د زور کراماتونه به احترام لري فاستقم کما امرتا ټینګ ش کما امرتا څنګه چې امر شوی تا ومن هغه څوک دیم ټینګ شي تابا ما کا چې توبه سره دستا سره ګرځېدلې دي ولا تطغوا سرکشي ما کوي د حد نه ماوړی ولا تطغوا معنا سرکشي ما کوي یا ولا تطغوا پچا باندې زور مکوي انه یقینا الله تعالی بما تعملون بصیر تاسو عمل باندې خبر ده ولا ترکنوا الى الذين ظلموا د دې معنا دا غلط خلکو سره ناس ته ولاړه مکوي الولاء والبراء تعلق هم د الله د پاره ساتي او قران هم د الله د پاره کوي ظالمانو سره تاسو مکه نه مجالسه الابرار مجالسه الاشرار او مصاحبه الاشرار نزان وساتي ګناګار خلکو نزان وساتي هجرت ته وکي ولا ترغنوا او مایل کېږي الى الذين خلقتا ظلموا چې ظالمان دي ولي فتمسكم النار نور وتورسيږي وما لكم ونبستاسر پار من دون الله سوا د الله نه من اولیاء دوستان ثم لا تنصرون بیا واستاس مدد ونکړل شي نو سکوا منز قائم وا واقم الصلاه منز قائم وا طرف النهار په دواړو طرفونو د ورځ کې د ورځې په دواړو طرفونو کې سارم کو ما خامم کوا وزلفا من الليل او پاولنی ساعتونو د شپې کې منځونه کوا طرف النهار نصاری ما ذکر مراد شو او زلفا من الليل ما خامه سوتن مراد شو وزلفنا او وزلفنا او پاول ټیمونو کې منځونه کوا من الليل د شپې پاول ټیمونو کې طرفین نهار طرفین د ورځې دوه طرف دي صلات د دې نه وای طرفین نهار کې علماء لیکلي دي چې درې منځونه دي بنیادی لکه یو طرف سار دی ایو مازیګر دی مازیګر کې بیا مازیګر او ماسپخین دواړه نو درې منځه دا شو او زلف من الليل اول ټیمونه با مخصوصن او ماخام دی مغرب او عشاء دا منځونه دي په دې کې خیر څه دی خیر دا دی چې یو مونږ بس بل منځو کې نه ګناونه باندې معاف شي ان الحسنات یقینا نیک اعمال یذهبن السیئات ختمي د ځان سره ناکار گناهونه ان الحسنات یقینا نیک یذهبن ختمي السیئات گناهونه نیکی چې کې گناه به ختميږي ابو ذر غفاری رسول الله ویل کو یا بازر اتبع السیئه الحسنه تمحها په گناه بس نیکی کوا نیکی براولي گناه به ختم کی یمونه بس بل مسکه گناه به ختميږي څنګه چې رسول الله ویلو د یو کور مخ ته نیر بیږي او 15 وخت به غسل کوي خیره به پادې شي وینا دغه مثال 15 منځونه دي 15 منځونه کې نو ګناونه به ختميږي ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت لپاره د نصیحت کوونکو واصبر صبر کوا فإن الله یقینا الله تعالی لا یضيع اجر المحسنین نزایګ اجر د نیکانو مرالته کې مسولین دي مزګزار دي او صبر کوونه موز باندې ټینګ او منس کوا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض
فلولا فمن د حل باندې فلولا كان نولنو من القرون د دې کلونا د پیړونا من قبل ګستاس نوړاندې اولو بقیه پویا خلکو په خوا پویا خلک ولینو یسه کارې کولې ینهونا چې خلک منع کولې ان الفساد د فسادنا فی الارض پزماکه د فساد نه خلک منع کولې نو دا خلک نو الا قلیل مگر لک خلکو لګو خلکو په خاور دعوت کار کوي زه دعوت کار ډیر خلک کوي او هغه لک خلک ما بچ کړم دی بیا الا قلیل مگر لک ممن دا چانه انجینا چې موږ بچ کړی دي منهم د دوینا هغه لمن نجات ورکړی دی هغه عذاب کې ندي معذب شوی واتبع الذين ولګیدل کسان ظلمو چې ظلم کړو ما پمن دغه مالونو کې واتبع روان شو الذين ظلموا ظالمان ما پمن دغه مالونو کې اتریفو چې مسشیو دوی فی باغی کې مستی ورکړل شی و دوی ته باغی کې په مال کې سړی مستیږي وکانو مجرمین او دوی مجرمانو وما كان ربك ونستربو ليهلك القرى چې هلاکی کلی بظلم په ظلم باندې واهلها مسلمون داغي وسیدون کې د اصلاح کار کوونکی الله تعالی ظلم چا سنه کوي چې داغي وسیدون کې مصلحینی الله په عذاب راولي ولو شاء ربك كغختل استرب ولجال الناس نو ګرځول به خلکو امه واحده یوډل په توحید باندې الله په زور سوک موحد کینا ولا يزالون همیشه به داخلك مختلفین اختلاف کوونکی ني خلق په اديان شتا باندې وي لا يزال مختلفين په دیو جبانه که څوک چې موږ اختلاف ختمونو داسې غلطه خبره ده الله لا يزال مختلفين اختلاف به خامخي خدای اختلاف به رحمت جوړو منګه دا به زحمت نه جوړو دا لا يزال مختلفين دا الله رب العالمین د طرف نه پیشنګوئی ده چې اختلاف به همیشه د پاره وي اختلاف بن ختمي نو که څوک چې دا مسلکونه به ختم شي او دا پارټیانی به ختم شي نو داسې غلط سوچ دی البته اختلاف د کمولو کوشش بسړی کی چې کم شي ختميږي نه او کمیږي دغه د پاره بروي جوړول غواړي خلک با تعلیم یافته کول غواړي نو اختلاف په غلار باندې کم شي الا من رحم ربک مگر اختلاف بنه کوي هغه څوک رحم ربک چې ستاره پاغي رحم کړي نو د اختلاف به او هغه څوک بچکیږي چې الله پر رحم وکړي د الله پر رحم د اختلاف نه سره بچ پاتې کیږي د ایمانه ولذلك خلقهم او د دې اختلاف د پاره الله د خلق پیدا کړی دي د اختلاف د پاره الله پیدا کړی دي اختلاف د پاره څنګه شرک او کفر بخامخی توحید او اسلام بخامخی د اختلاف د دین بوي د دین د اختلاف د پاره الله د خلق پیدا کړی دي او چې کوم سره توحید ترازین الله به رحم کوي او یادا ذالک اشاره د رحمت ته د رحمت د پاره الله خلق پیدا کړی دي خدا خلق رحمت نالی او زی اختلاف کې ځان غورځي وكلا نقص عليك من انباء الرسل وكلا هريو نقص عليك من بيان پتا بني من انباء الرسل في خبرنا د پیغمبرانو ما د زين ثبت به فؤادك چې مضبوط کوم په دې باندې استازړو د پیغمبرانو واقعیت بار بار ولې راځي مسلسل و ایمان ثبت چې مضبوطو به په دې باندې فؤادك استازړو په دې استازړو مضبوطيږي وجاء غور اغله دتا تفي هذه پدې سورته هود کې الحق حق پدې سورته کې تا حق راغله دی یا پدې هذه کې اشاره ده د انباء الرسل تا د پیغمبرانو په واقعاتو کې حق دی او موعظه النصيحت دی و ذکر نصیحت دی یا دهانی ده للمؤمنین مسلمانان د پاره د فخانو پیغمبرانو واقعات بیانېږي بده کې حق دی موعظه نصیحت دی ذکر یاداشت دی بګي انسان د بګي خیر ملاويږي قل وایا للذین خلق تعالی یؤمنون شیمان دراوړي اعملوا علی مکانتکم کوي په خپل طریقه باندې عمل خپل طریقه عمل کوي ان بشک منغا عملون منغا عمل کو په خپل طریقه باندې وانتظروا انتظار کوي ان منتظرون منغا انتظار کوونکیو تاسو کوي زبم کوم ولله غیب السماوات والارض الله لپاره غیب د اسمانونو نه دی والارض غیب د زمکه دی غیب د غیب خبرونه علم غیب د الله سره دی اسمان کې پزماکه کې و الیه دی الله تبا یرجع الامر كله راګز ټول کارونه یرجع غرزول کېږي او تعالی امر کارونه كله ټول معاملات به الله ته واپس کېږي فعبده نو عبادت وکړه دی الله وتوکل علی بد الله توکل وکا وما ربک نه دی رب ستا به غافل ان خبر عما تعملون استاسد عملنا لسمن ټوپ پوکي